د واده نه مخکې د ښځې سره خبرې کول څنګه دي؟ زموږ اکثره پښتانه هغوی دا تپوس کوي چې یو کس دی هغه کویدن وکړي، نو آیا دغه کس د خپلې ښځې سره خبرې کولی شي او که نشي کولی؟ نو ټول نه لومړی دا خبره یاد وساتئ چې کویدنه دا د نکاح په ځای نه وي. کویدن چې کوم دی دا یو واده وي، دا یو عهد وي چې د جنۍ طرف نه د الګ کور والا سره وشي چې دا جنۍ د دې الګ په نوم به ناسته وي چې کله هم تاسو نکاح کوئ یا کله هم تاسو واده کوئ نو دا جنۍ ستاسو ده، تاسو ورسره کولی شئ. ګوره د پردۍ جنۍ سره خبرې کول هو هسې هم لوی ګناه ده، خو د خپلې ښځې سره چې خبرې کوي نو اکثر خلک دا ګناه نه ګڼي، هسې هم ورسره ما کویدنه کړې ده زه به ورسره خبرې کوم. دا جنۍ چې کومه کویدن شوې ده او نکاح یې نه ده شوې نو دا د کس دپاره نامحرمه ده. څنګه چې نورو زنانو سره د خبرې کوي او ګناهګاریږي، دقرنګې که دې سره خبرې کوي نو هم ګناهګاریږي. دا ټول نه لویه مسله ده چې زموږ او ستاسو په دې معاشره کې شته دی. ګوره اول خو پکار دا دی چې یو کس کویدن کوي نو چې په کویدن کې نکاح وشي نو دا ډیره زیاته بهتره خبره ده. خو که کویدن کې نکاح ونه شوله نو هغه له انتظار کول پکار دي چې تر څو د نکاح وشي نو بیا د خپلې ښځې سره خبرې هم کوي نو څه مسله نشته دی. خو دا خبره یاد ساتئ چې کله یوه ښځه د مور په کور وي، یوه جنۍ د مور په کور وي او تا ورسره نکاح وکړه بیا هم ورسره خبرې مه کوه. د ډېر زیات لوی نقصانات دي. ګوره کله چې هلک او جنۍ یو بل سره په موبایل خبرې کوي د دوی منځ کې تعلق چې کوم دی هغه بالکل پرې شي. لکه څنګه چې ملګري یو بل سره خبرې کوي او هغه تعلق یې بالکل داسې حد ته ورسېږي چې یو بل سره پرې شي او بیا چې کوم دی پای کې هر څنګه خبرې راځي. د دې د وجې نه د هلک په دې طبیعت کې انانیت پروت وي، لکه دی هر څه کې خپل ځان چې کوم دی دا اوچت ګڼي د جنۍ نه. بعضې خبرې داسې راشي چې هغه د هلک طبیعت ته پرو نه ځي، هغه جنۍ د هلک پرېږدي. ګوره هلک ته خو څه نقصان په دې کې شته نه، ځکه چې دی بل ځای ته لاړ شي، په بل ځای کې به دی ځان له ښځه وکړي، بل ځای کې به ښځه وکړي، خو جنۍ ته پکې ډېر لوی نقصان دی. او هغه نقصان دا دی چې کله زنانه زموږ په پښتنو کې څوک پرېږدي نو بیا خلک وایي په دې کې به خامخا څه چل و ځکه یې پرېښوستله، وایي څوک خو هسې ښځې نه پرېږدي. نو د دې د وجې نه دا جنۍ عمر هغه چې کوم دی برباد شي او هغه زندګي یې خرابه شي، بیا څوک په مشکله باندې یعنې رشته وله راشي او کوي هم څوک نه، نو دې د وجې دغه نقصان راځي. بعضې وخت که ته نکاح وکړې او ته خپلې ښځې سره په یو خبره وران شي نو دا کس چې کوم دی د خپلې ښځې له ایسته طلاق ورکړي. چې دا کله طلاق ورکړي دا خو الریډي د ګوتو نه ووتله، چې کله ګوتو نه ووتله نو چې بیا دې واده کوي نو بیا دا نه په نکاح کولی شي او نه چې کوم دی پرېښوستلی شي، ځکه چې الریډي خو له طلاق ورکړی دی او چې طلاق ورکړي نو بیا خو خبره هغې سره ختمه شوله. واده ګوره زموږ د پښتنو خو یو غلط رواج دا دی چې مونږ کویدن وکړو بیا هم جنۍ چې کوم دی 4 5 او 6 کاله 7 کاله او بعضې پکې داسې راشي چې 8 کاله چې کوم دی هغه ناسته وي، نو دا بالکل ټیک کار نه دی. کله ستا واده ته اراده پیدا شوه چې زه واده کوم نو د هغې نه مخکې پکار ده چې یو کس کویدن وکړي، د ځان دپاره جنۍ وګوري او بیا چې کوم دی هغې سره واده وکړي. اوس که یو کس چې کوم دی کویدن وکړي یو جنۍ، بعضې زموږ پښتنو کې داسې دي چې هغه په ماشوموالي جنۍ ونیسي، هغه بیا سم عمرونو باندې ناسته وي، نو داسې کول نه دي پکار. یو په ماشوموالي رشتې هم نه دي کول پکار، بل د واده نه مخکې د ښځې سره خبرې کول نه دي پکار. اکثر چې بیا سړی واده وکړي نو بیا د ښځې او د خاوند منځ کې تعلق چې کوم دی خاص هم ختم شوي وي، هغه پرې شوي وي او ورسره هغه ګپ شپ چې کوم دی ازاد شوي وي، نو بیا د ښځه د خاوند عزت نه کوي او همداسې چې وي نو د خاوند په دې ښځه باندې یو روب وي او دغه روب د وایي چې کوم دی دا کور دا ډېر په اسانۍ سره او ډېر په مزیدار انداز سره چلیږي. خو چې کله دغه روب ختم شي د ښځې د سر نه نو بیا چې کوم دی دا خپل خاوند سره په صحیح طریقه وخت نه تېروي. ګوره د ښځې مثال داسې دی لکه یو ځناور دی او په هغې کې تا واګې اچولي به ستا په قابو کې وي، خو کله چې تا واګې وویستلې نو په داسې کندو کپرو به دې ورولي چې بیا به ته خپل ځان د هغې نه نشي ایستلی. دغه رنګ مثال د ښځې هم دی، که ښځه تا په قابو کې راوسته کوم چې د نکاح په شکل کې انسان هغه په قابو کې راولي نو بیا به دا ښځه ستا تابع وي، او که تا قابو کې را نه وستله یعنې تا ورسره نکاح نه وي کړی نو دا ښځه به څه وخته به ستا خبره هم مني، خو بیا به دا ستا د قابو نه وځي. نو چې کله دا ستا له قابو نه ووتله نو بیا ته دې سره سم نشي کولی، بیا به یا دې له طلاق ورکړې یا به پرېږدې، څه طریقه به ورسره کوې، ځکه د هلک چې کوم دی بیا هغې سره وخت نه تېرېږي. چې کله وخت نه تېرېږي بیا خلک لرې کوي، نو د داسې قسمه رابطو د وجې دا رشتې خرابېږي او دا یو ګناه هم ده، ځکه چې یو کس کویدن کړي وي او نکاح یې نه وي کړی دا د هغه دپاره پردۍ ښځه ده. چې کله پردۍ ښځه ده نو بیا پردو ښځو سره خبرې کول دا خو انتهایي او ناکاره عمل دی او ډېر حرام کار دی او ډېره غټه ګناه ده. زموږ پښتانه په داسې مسایلو کې ډېر زیات اخته دي
نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ، نورو خلکو ته ورسوئ. څوک هم په دې مسلې کې شکار وي او دې مسلې کې اخته وي چې هغوی خپل ځان اصلاح کړي.